بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا سلطان غنی عارف رحم الله الرحمن کوئی برمولته زموږ خو ډېر مخکې نه دا اراده وه، خو بعض داسې مسایلو چې موږ راتلی نه شو، مصروفیت داسې و، نن هم سبا هم کول، خو بس الحمدلله د الله ډېر لوی احسان دی چې نن موقع راکړه. د هغې فرزند ارجمن حضرت علامه مولانا محمد طاهر سلمه الله، هغې نه موږ ټایم واخیستو پرون، او چونکې د دې مصروفیات ما دلته مدرسې نه اندازه لګولې وه چې سهار نه چې وځي ماښام شي، ماښام شي سهار شي، د دې مصروفیات دي. نو زه د دې شکریا ادا کوم چې دې مصروفیاتو کې ما له هغو ته دې وخت راکړو. د دې والد محترم متعلق به څو سوالات کوو، ملګرو کړي دي، د دې نه به د دې سوالات کوو انشاءالله العزیز. نو ظاهري خبره چې مشر خو مشري، خو چونکې دې والد محترم ته زیات نږدې دي، بچی دی، نو زیات معلومات چې څومره د عام خلکو سره په نسبت دوسره زیات دي، او د هغې چې کومې کارنامې دي، د هغې چې کوم تحریک و، کوم منډې تړې وي جماعت دپاره، د قرآن کریم کوم خدمات و، انشاءالله العزیز هغې جوابات به راکوي. زه د مولانا صاحب ډېر شکریا ادا کوم. مولانا صاحب ملګرو ته ستاسو تعارف یقینا کول پکار دي. ستاسو پوره نوم څه دی؟ زما نوم دی محمد طاهر، والد محترم سلطان غنی عارف طاهري شهید رحمه الله. وړوکوالي کې خو خامخا والدین استادان ماشوم ته یو نوم اخلي، تاسو ته څه نوم اخیسته؟ د هغه د مینې لفظ چې و بچو، دا د هغه د مینې لفظ و. ماشاءالله. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ زما تاریخ پیدایش چې دی نو 22 مئی سن 1985. ستاسو خاندان قبیله سره؟ زمونږ قبیله او خاندان دلته کې یوسفزی، په یوسفزو کې بیا مونږ عثمان خیل، ماشاءالله دا علاقه د عثمان خیلو ده. ستاسو سکونت حالن دی وخت څه دی؟ بس کوی برمول آبا او اجداد دلته آباد دي الحمدلله ډېر د پخوانه. ستاسو ماشومانو تعداد؟ زمونږ الحمدلله 3 بچي دي، یو مې لور ده. څه مصروفیات دي د ماشومانو؟ ماشومان خو لا واړه دي، بس سکولونه وایي دلته مدرسې ته سبق مبق نه راځي. وړوکوالي مو کوم ځای تېر کړی؟ وړوکوالی خو الحمدلله بس سم دلته کلي کې تېر کړی دی، او څه بیا چې په ښه بد پوه شو مدرسې دي، او که څه خال کې او څه تورډیري کې، پنجشیر کې، مانیرۍ کې، دارنګې سوات کې. ماشاءالله. عصري تعلیم څومره دی؟ عصري تعلیم ما میډل پورې کړی دی. او دینی تعلیم؟ دینی تعلیم خو الحمدلله فراغت شوی دارالقرآن پنجپیر نه. کوم کوم مدرسو کې سبق ویلی تاسو؟ زمونږ خو سوات کې پاتې شوی منار التوحید کې، جی. خال کې پاتې شوی م د مولانا خیسر رحمان رحم الله مدرسه کې، تورډیري کې پاتې شوی م د تنار بابا مدرسه کې، او د شیخ شاه زمین رحم الله مدرسه کې پاتې شوی تعلیم القرآن مانیرۍ کې، او څه زمانه مې پنجپیر کې تېره کړې ده. سن فراغت کله او کوم ځای نه شوی دی؟ 2010 کې چې کله د انقلاباتو په دغه وخت کې پنجپیر کې و الحمدلله، او شیخ الحدیث رحم الله دغه اخري کال نو هغې نه پس بیا هغه وفات شو. قرآن کریم تفسیر چا چا نه ویلی؟ قرآن کریم تفسیر ما بس صرف د 2 کسانو نه کړی دی، یو د خپل والد محترم رحمه الله نه، او یو د امیر محترم مدثر الله العلی نه. ماشاءالله. شیخ القرآن مولانا سلطان غنی عارف رحمه الله تاسو کتابونه ویلي؟ هغوی نه موږ د ابتدایي کتابونه هغه وخت کې د دغه کتابونو خو داسې ډېر رواج هم نو، ما لابد منه، سنجاني، زرادي او میزان الصرف، نحومیر، دارنګې سکافیه مې هم ته سعاده پورې ویلې وه. دا په کوم کال کې تاسو ویلي؟ دا د هغې تقریبا داسې 2003 2004 دغه کلونو. قرآن و سنت خدمت هغې ډېر کړی دی. تاسو چونکې هغې سره پاتې شوي یې، تاسو څنګه محسوس کړئ چې هغې څنګه خدمت کړی دی؟ د قرآن او سنت خدمت یو داسې کولی چې خلکو ته بیانولي، او یو د قرآن او خدمت داسې کولی چې خپله باندې په هغې عمل کولی. نو زمونږ د والد محترم رحم الله سفر او حضر زما سره ډېره ملګرتیا وه، او ډېر پروګرامونو کې سره ما شرکتونه کړي دي. نو د هغه سفر او حضر هغه بالکل د سنت د طریقې مطابق و. د هغه د کور راتلل، د کور تګ، د هغه خبرې اترې الحمدلله عملي طور باندې هغه د هغه خپل دعوت نمونه وه. ستاسو علم کې شته چې حضرت شیخ القرآن رحمه الله نه کله قرآن ویلو؟ شیخ القرآن رحمه الله نه زما والد صاحب د الله وبخښي هغوی په پنډۍ کې مونږ وو، او وایي ما ته یو ملګري وي چې دلته یو مولا راځي، او د هغه خواله شو، وایي چې مونږ لاړو نو هغه پنډۍ شیخ القرآن رحمه الله. نو هغه ملګري سره ما په دې جنګ وکړو چې دا خو تاسو مماثل راوستی ما. بهرحال هغه ملګري ما ته منت وکړو چې دا بیان واوره، بیا به د هغې نه پس خبرې ترې کوو. بیان چې ما واورېدو هغه کال باندې دوره وایي ما د دغه سره وکړه، پنډۍ شیخ صاحب سره. بیا په هغه کال باندې پنډۍ شیخ صاحب رحم الله خواله شیخ القرآن رحم الله راغلی و. نو د ده بیان چې ما واورېده، نو د هغې نه پس زه پنجپیر ته رالم، او دا ډېرې دورې بیا زما والد صاحب د شیخ القرآن رحم الله سره کړې وي، او زما والد صاحب رحمه الله د شیخ القرآن د دورې حدیث طالب چې و، نو چې کله په مرکز کې دورې حدیث شروع شو نو 2م کال طالب و. ماشاءالله. دورې خو ډېرې کړې څنګه تاسو ویلي؟ تفسیر شته لیکلی دی؟ د هغوی تفسیر لیکلی نشته دی.
البته داسې قرآن د خپل یو سعودي چاپ په هغې کې خو هغه چې درس به کوو نو درس به هغه نارمل قرآن پروت لکه داسې بیاز به نه و. هغې کتابونه زیات تر کوم ځای ویلي؟ د هغوی کتابونه خو ډېر په مارتون کې ویلي دي، چکېسر کې ویلي دي، او دارنګې مختلفو ځایونو کې هغه وخت کې د درسونو نظام و، داسې د مروج چې کوم درجه بندۍ لحاظ کېږي داسې نه و. نو هغه وخت کې دغه ترتیب نو مختلفو ځایونو کې پاتې شوی دی او مختلف کتابونه ویلي دي او بیا دور حدیث په پنجمیر کې کړی دی. دلته کله کار شروع کړی چې فارغ شو؟ دلته خو هغوی کار د طالبۍ د دور نه شروع کړی. دا علاقه د عثمان خیلو علاقه وه او د دې نه مخکې په دې علاقه باندې د توحید او سنت څوک داسې نو پاتې شوي چې هغوی خدمت کړی وی. نو زما والد رحمه الله چې و نو هغه چې کله فارغ شو نو د فراغت نه مخکې مو د فراغت نه پس تقریبا ټوله زندګي هغه په کلي کې تېره کړې. څه زمانه هغه سعودي کې تېره کړې وه، د هغه د غریبۍ دور و او مسافري وه. نور اکثر خدمت هغه دلته کړی دی، کم از کم 40-50 کاله دغه خدمت کړی دی. سعودي کې څومره وخت تېر کړی؟ سعودي کې چې زه پیدا شوم نو زما د پیدایش په 2م کال تللی دی. خو بیا داسې وه چې هغه وخت وړمبې وخت کې وخت لږ ډېر تېر کړی او بیا به تقریبا 6 میاشتې هلته و، 11 میاشتې به دلته و، یا به 9 میاشتې هلته و، 3 میاشتې به هلته و، 9 میاشتې به دلته و. د هغه چې کوم کفیل و ابو حذیفه د هغه نوم و او هغه سره ډېر ښه تعلقات و، نو هغه به د هغه ډېر لحاظ کوو. مونږ خو اورېدي چې لکه شیخ صاحب نه هلته کې ډېر خلک تنګ خصوصا د مبتدیین او غیر مقلدین، نو دا هغه څنګه هینډل کړو؟ ډېر ګران کار نو؟ نو شیخ رحم الله چې کوم د شیخ مشر شیخ صاحب خبره وکړه، دغه چې کوم شاګردان وو نو هغه په خپل ذات کې یو انجمن و او د هغوی تربیت داسې شوی چې د هر باطل مقابله هغوی کولی شوه. نو په دغه علاقه کې په ریاض کې دغه درسونه په شمیسي کې او په دغه چې دا کوم مرکزي درس اوس چلیږي د ریاض، نو د دې ابتدا زما والد محترم رحم الله کړې وه. نو ډېر واقعات هغه داسې بیان کړي چې د غیر مقلدینو هغه رپورټونه کړي دي، هغه یې بوتلی دی او تقریبا داسې العرفان زما د والد صاحب کتاب دی، په دې کې هغه لیکلي دي چې النقشبندي. نو په دې باندې دوی هلته کې شکایت کړی چې دې ځان سره نقشبندي لیکي او دا بدعت دی، دا صوفیزم دی. زما والد صاحب د الله وبخښي هغه چې کله زه هغه سړي وغوښتم او زه لاړم نو هغه چې کوم بهر بورډ لګېدلی نو په هغې لیکلي الجار پلانې الجار. نو چې هغه ما ته تپوس وکړو چې نقشبندي څه شی دی؟ نو ما ورته وویل چې الجار څه شی دی؟ نو ما ته وویل چې الجار آیلي. نو ما ورته وویل چې نقشبندي ایضا آیلي، ځکه چې هغوی خو د دې حقیقت نه دي خبر. دارنګې ډېر رپورټونه شوي دي لکه د ریاض ملګري چې کوم مشران ملګري دي، دا محمد حبیب ابجي صاحب شلی شو یا داسې نور ملګري شو، هغوی ته دا واقعیت معلوم دي چې دوران درس هغوی شورته راغلي دا یا مباحث راغلي، زما والد صاحب یې بوتلی دی او په هغې باندې خبرې اترې شوي دي. الحمدلله بیا هغوی هغه په خپله باندې راوستې دي او مفهوم ته غوښتې ده. نو دوی هغه ډېر کوشش کړی، بیا په 2005 کې دوی په هغه خپل تحریک کې کامیاب شو او زما والد صاحب رحمه الله د دوی د وجې نه د هغوی ته خروج ولګېد او راغی. هلته څه مناظرې او مجاهدې څه شوي؟ ډېرې مناظرې هم شوي دي. یو مناظره شوې وه د دې یو ملا عمر خطاب نوم یې، کیدای شي ژوندی وي، زما والد صاحب د الله وبخښي هغه به ما ورته وارخطا وي. د هغه سره د ما هغه به په دې حجرو باندې ګرځېده او خلکو ته به وایي چې تاسو ته ستاسو مونځ سموم او تاسو له مونځ نه درځي. نو زمونږ درې ته راغلی و چې تاسو ته مونځ ښیم. نو زمونږ هغه ملګرو ته چې زمونږ یو مشر دی هغه ته یې وښیه نو هغه به مونږ ته وښیي. وزیر عالم په غول مې په سر و تورې جامې مې وې، دا ورته پته نه چې دا ملا دی که څه دی. نو ما ورته ویل چې دا خو ته ډېر ښه کار کوې چې ته خلکو له مونځونه سمې. نو ما ته یې ویل چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. نو ما ورته چې ته خو ملا سړی ځان به خلاص کړې، خو زه ځان نه شم خلاصولی. ما ته دا وښیه چې پاڼه باندې راته ولیکه، معنه راته ولیکه. نو حدیث یې ولیکه، بیا ورته لاندې معنه ولیکه جو شخص امام کے پیچھے پتہ نہیں پڑتا وہ اس کا نماز نہیں ہوتا. نو ما ورته ویل چې اوس یې ټکي ټکي معنه ولیکه. نو چې کله د ټکي ټکي معنی لیکله نو ما ورته چې د امام پکې د کوم ټکي معنی ده دا راته وایي. ما ته چې دا پکې شته، ما چې هسې پکې شته دی. وی بیا ورته ما وایي چې ستا دا مدعا خاصه ده او خاصه مدعا خاص دلیل غواړي او ته دلیل عام پیش کړې، مدعا دې خاصه ده. نو ما ته چې ته څه مولا یې؟ ما چې مولا نه یم، خو د مولیانو په خدمت کې پاتې شوی یم. نو هغه بیا د هغه سره د شیخ عبدالسلام رحم الله مناظره هم شوې وه د عمر خطاب سره. او دا شیخ القرآن شیخ عبدالسلام رحم الله چې کوم د 87 درس دی که نه، هغې کې د دې تبصره هم کړې ده. د دغې غیر مقلد نه بیا متیاجې تللی وې په کورسۍ کې او دغه مناظره شیخ عبدالسلام رحم الله شوې وه او د شیخ عبدالسلام په ځای باندې د مناظره بیا زما پلار کړې وه. ځکه چې شیخ عبدالسلام رحم الله هغه وخت کې سعودي کې نوی و، داسې ډېر په دې کیسو کتارو د دوی نه پوهېدو. نو د هغه نه بیا واړه بولم په دغه کې تللی او بیا اوس هغه د سره رشتې مشتې هم شوي دي، تعلقات سره برابر دي. د هغه متعلق موږ ډېرې خبرې اورېدلي چې یو سیرت النبي پروګرام و او په هغه کې هغه چې کوم سټیج سیکرټري جوړ شوی د مبتدینو خالفینو، دې کې دا څنګه دغه دا زموږ د دې علاقه کې عید میلاد النبي پروګرام و. نو هغه وخت کې زما والد صاحب ته دعوت ورکړه. نو زما والد صاحب وي چې زړه کې مې دا سوچ وکړه که زه ما نو خو کار خلاف سنت دی.
او کنه زمونو کې دي چې دا خلک زما خلاف دا پروپاګاندا استعمال کوي چې د پیغمبر شان نه مني ویلاړم چې لاړم نو دوی سره غوغم شو چې د خو سره غل لکه بیان نه ورکو نو هم زمونږ بي عزتي ده که ورکو نو هم بي عزتي ده نو دا ډیر سوچ بیچار نه پسې ماته وی چې ته سټیج سیکریټری شي ما چې صحیح ده وی دوی خدا خیال چې د بصیرت کې نول پاسول کوي نور خبره بنه کې بس موږ به دعوت راکې نو د چې پاسې د مول میو غنټه تقریر کو د علاقې رسمونه رواجونه غټول می رد کړل بیا مې د مولانو چې تاسو ټول راغلي د عوامو دونه خدمت کړې دي ګونه پخ کړې دي الواګانې پخ کړې دي نو چې دوی په جوړو کې سخیر پریوزي نو هر مولا چې راځي په خپل مزاج باندې زی او څه خبره کوي عوامو جوړو کې خیر نه پریوزي زه به تاسو لا موضوعګانې در کوم په هغه موضوع باندې به تاسو بیان کوئ نو دلته مولا اوس د الله مخې ورغله ده نو هغه ته دا موضوع ورکړی وي د سود په اسلام کې څه حیثیت ده د سودي کاروبار او د غیر سودي کاروبار څه فرق دی نو هغه چې په کومه محله کې په هغه وخت کې امامونو په هغه کې سود ډېر په اعلی مرتبه کې په هغه وخت کې نو د دې وجه نه کله وربن که ته ځه وربن که که نه ته په خبره پوه شو نو سود ډېر زیات په هغه وخت کې نو سود ډېر زیات نو هغه دوه درې پیرې ده چې تپوس وکړي زما څومره ټایم پاتې دی نو زما والي صاحب ورته ویل 15 منټه دی وشو 10 منټه پاتې دي او دا د پوه میا شوه درې پیرې داسې خولې وچې کړو درې پیرې د دې کلي علاقې خلک په هغې ګواه مشران شته که بل پر تاسو غواړئ زه یې راوستلی شم بل یو مولالی هغه مو اوس مړ دی هغه له موضوع ورکړې وه چې د مدني زندګۍ او د غیر مدني زندګۍ څه فرق دی او اسلام د تمدن دپاره څه اصول ښیي نو هغه د مدني زندګۍ باندې نه چې مدني زندګي څه ته وایي شهري زندګي او غیر شهري زندګي نو هغه هم درې پیرې خولې وچې کړې په میاشت کې او هغه الحمدلله چې عید میلاد النبي ختم شوی دی بیا نه دی شوی د هغې نه بعد داسې رد عمل د شیخ صاحب خلاف نه دی شي چې یاره دلته کې الحمدلله ثم الحمدلله د شیخ القرآن رحم الله چې کوم شاګردانو تاریخ په دې ګواه دی چې هغوی ډېر په غیرت باندې کار کړی دی هغوی لوږې تندې تېرې کړي دي هغوی تکلیفونه برداشت کړي دي خو خپله کمزوري چاته بیان کړې نه ده او دا د هغوی کامیابي وه ځکه چې کله ستا کمزوري او ستا غربت او ستا د مقتدیانو ته یا د کلي خلکو ته معلومي نو ته بیا هلته مسله نشي بیانولی او نه که تا هغوی ته ځان محتاجه که نو بیا هم هلته مسله نشي بیانولی نو زمونږ والده او زمونږ خلک مونږ ته دا وایي چې زمونږ په پلار باندې درې ورځې لارې تېرې شوي دي خو چاته سوال نه دی کړی چا نه غوښتې نه دي الحمدلله په دې علاقه باندې توحید سنت ډېر ښه خدمت شوی دی د مناظرې خبره ده چې کراچۍ کې څه مناظره شوه بریلیان سره په کراچۍ کې زمونږ د دې علاقې څه خلک وو د دې متا هلته کې وو مردان ده د مردان دا زمونږ علاقه د مته نږدې ده تاسو چې راتلی لوی نرداپود راغلی دی دا مته دا کوم مته مولي صاحب چې یادېږي هغه د دې ځای و ښایسته ګل د هغه نوم و په مته مولا باندې مشهور و د هغه د زوی سره مناظره وه د هغه زوی نوم یې زما اوس لګیر دی که بیا راشي تاسو ته بس بیا ورلېږم انشاءالله هغه سره مناظره وه په کراچۍ کې په بشریت او په دې شیزونو باندې نو زما والي صاحب نه تپوس وکړو چې ته مولانا حسین احمد مدني پېژنې نو زما والي صاحب ورته نه پېژنم ویشف علي تنوي پېژنې نه پېژنم ټول قاسم نانوتوي پېژنې نه پېژنم نو زما والي صاحب نه تپوس وکړو ته څوک پېژنې او یو تا پېژنم یو ځان پېژنم یو دا مسله پېژنم ځکه چې د دیوبندیانو په کتابونو کې بعضې داسې خبرې شته چې هغه مخې ته موږ ته رکاوټ جوړېږي نو د دې وجې نه هغه وایي چې دا نه پېژنم خیر هغه مناظره وشوه هغې وخت کې کیسټ والا ناست و نو کیسټ والا ته حکم دا و چې د ده خبرې به نه ریکارډ کوئ زمونږ خبرې به ریکارډ کوئ د شیخ صاحب خبرې به نه ریکارډ کوئ نو پس به هغوی خبت راغلی نو د شیخ صاحب خبرې به ریکارډ کولې د هغوی هغه به بندولې بیا دوی کیسټ کتلی نه دی خو سیدې دلته رالېږلی دی دلته چې هغوی کولاو کړی په هغې کې خبرې ټولې د هغه ریکارډ شوې وي نو هغه نوم زما نه اوسیر دی ډېر مشهور نوم دلته غټه مدرسه هم ده لویه جامعه یې ده د بریلیانو دلته کې شیخ صاحب څه مدرسې څه جومات کې څه درس ترتیب جوړ کړی دلته کې د مدرسې دا د موږ وړومبۍ مدرسه ده د دې بنیاد هغه یې ښودی او په 2007 کې بیا انقلاب راغی شهادتونه وشو تکلیفونه رالل د هغې نه پس بیا د الله جوړه کړه دا هم د هغوی د دعاګانو نتیجه ده خو د هغې نه مخکې هغه چاته مدرسه نه ده جوړه کړې درس او تدریس به درس او تدریس دغه کوم جومات کې چې موږ د جمعې لمونځ وکړو دې کې به هغوی طلبه ته سبقونه هم ښودل د رمضان مبارک درس په هم دغلته کې کوو او بس دغه یو جومات و دې نه مخکې نورو جوماتونو کې دلته درسونه شوي دي خانکورو جومات ورته وایي بدخیلو جومات ورته وایي په هغې کې درسونه شوي دي سیری جومات کې درسونه شوي دي خو لکه د مدرسو هغه ذهني طور باندې داسې ډېر په حق کې نه هغې یاره مدرسې غلامي کول دي یو ته به سوال کوي بل ته به سوال کوي دا خبره څه ډېره صحیح هم ده ځکه چې هغه شیخ القرآن رحم الله به وي نه محتمم نه مدرس نه خطیبم نه امام ما را چې کار کې اظهار حق بیان نه کنه نو دا یو مسله شته دی هغوی چې کال کې دغسې وخت تېرونه کتابونه به خول او هغوی سره به طلباو او دغه جومات کې په دغه جومات کې به طلباو
او زما د والد صاحب تقریبا 34-35 کتابونه پړاول ماشاءالله شرع جامع مشکات او دارنګي هداياګانې دا ټول الحمدلله پس یوازې پړاولې دغه شروحات یا تفسیر علاوه نو څه کتابونه تصنیف کړي اصل کې زمونږ او د کراچۍ د مولیانو فرق دا دی چې زمونږ د علماو غریبي ده او د کراچۍ د مولیانو مالداري ده نو خدمت دوی ډیر کړی دی خو لکه زیر قلم نه دی راغلی او لیکلي شوي نه دي بس هغه وخت کې یادې ته توجه نه وکړي بیا چې کله مونږ په خبرت باندې پوه شو دغه بیانات مونږ ریکارډ کړل او تاسو چې مونږ نه سکیدل هغه مونږ الحمدلله وکړل خو د هغوی خپله باندې د غربت دور لکه غریبي ډېره زیاته وه نو لکه داسې دې طرف ته ډېره توجه د العرفان هغه یې څنګه ولیکل العرفان دا خو هغوی په طالبۍ کې لیکلی و د شیخ القرآن رحیم الله نه لیکلی او زما والد صاحب د الله وبخښي هغوی زه په کراچۍ کې وم او شیخ صاحب رحمه الله هلته راغی او زما یو المارۍ وه د کتابونو هغه کتل نو د العرفان یې پکې وکتو نو ما ته چې دا چاپ کومه ما ورته چې دا د طالبۍ د دور دی په دې کې غلطۍ ملطۍ دي نو ما ته چې سره دې غلطۍ چاپ کوم شیخ هغه ته خو چا سو ویلو شي بس دا چې د الله وبخښي هغه ورکړو دا اوس پورې الحمدلله چاپ کېږي او د اشاعت څومره علما دي د هغوی تقریبا دغه اصول بنیاد د عرفان دی زموږ خو سره ډېر ناس تپاس نه ده شوي خو مزاج یې ډېر سخت و نه مزاج د هغه ډېر نرم و مزاج د هغه سخت و د هغه کې عمري خوی و عمري خوی دا چې کله به خلاف شرع کار ولیده نو په هغې کې واقع شي سخت و هغې کې د هېڅ چا سره نرمي نه ده کړې ډېرې مواقع داسې راغلي دي چې مونږ به ورته وایو چې خیر دا نور مشران علما ناست دي نو دا بعضې خبرې تاسو مه کوئ هغوی چپ دي نو تاسو هم چپ پاتې شئ نو په هغې مونږ د غوسه کړې ده نور د هغه د کور ماحول د هغه د عام د کلي ماحول ډېر نرم مزاج و مونږ د هغې په عربۍ کې درس کوي مونږ چې تحقیقات وکړو نو یا درس د هغې واورو نو هغې کې اکثر لکه عربي عبارتونه ډېر دي د عربي عبارتونو سره عام هم ته استفاده رسېده هغه چې کوم درسونه کړي دي نو اکثر هغه د علماو دپاره ځکه چې هغه ته به کوم طلبا راتلل نو هغه به منتهي طلبا یا به علما وو البته دلته چې کوم هغه د مشکات درس به کوو په خپل کلي کې یا به مسعودن کوم د قرآن کریم درس کوو دا هغه روټین دا چې مسعودن به د قرآن کریم درس کوو سهار به د مشکات درس کوو نو دا به ډېر عام فهم د کلي علاقې دپاره بعضې خلک دا ښایي چې عارف شیخ صاحب دی او شیخ القرآن رحمه الله سره اختلاف راغلی دا حقیقت دی نه د شیخ القرآن رحمه الله او د عارف شیخ صاحب رحمه الله په منځ کې چې موږ ته څومره معلومه دي هیڅ اختلاف نو دا که چا ویلي ایسے به ویلي وای هم تم میں جدائی ہوگی خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی بلکې یو پره موږ په کور کې ناسو نو زما د والد صاحب رحمه الله د سترګو نه اوښکې لاړې نو موږ ته تپوس وکړو زما والد دې ته تپوس وکړو دا ولې نو شیخ القرآن رحمه الله ته دعا وکړه که هغه نه وی نو نن به موږ هم چېرته په مزاراتو باندې ناست وو مالګې به هم خوړلې ځکه زما والد صاحب اول د مته مولا شاګرد د هغې نه پس شیخ القرآن رحمه الله له تللی دی نو دا د الله احسان دی چې موږ ته توحید سنت ښودل دی او د هغې نه پس په مخلوق کې لوی احسان په موږ باندې د شیخ القرآن رحمه الله دی چې زما د والد صاحب د هغه سره شرف تلمذ راغی او الحمدلله دا نیمه صدۍ تقریبا تېره شوه هغې باندې موږ عارف شیخ رحمه الله موجوده قائد محترم سره تعلقات څنګه زه قائد محترم سره خو د هغه داسې تعلقات شیخ صاحب امیر محترم په خپله باندې په درسونو کې د هغه واقعګانې بیانوي چېرې طایف ته تللي وو داسې کمره وه هغې ته ما ټوپ وو ور مې کولاو که یا داسې نورې خو د سفر او حضر کې ډېر سفرونه د هغه سره شوي دي د زما د والد صاحب رحمه الله سره دلته د شیخ صاحب راتګ هم ډېر و زما د والد صاحب تګ هم هلته ډېر و بلکې زما والد صاحب به دا وایي چې شیخ القرآن امیر صاحب به یادو چې دا زمونږ د شیخ رحمه الله سره سیرتن هم او صورتن هم هغسې دی او بیا به دا وي چې زه به د خپل امیر څه صفتونه کوم خو زما امیر داسې امیر دی چې ته ورشې نو په خپله به یې په لاس کې پیاله او چانک راغستې او تاله به چې هغه راوباسي نو د ده سره تعلقات ډېر زیات برابر وو بعضې پروپیګنډې دا چلېږي چې یاره عارف شیخ صاحب دا وینا ده چې قائد محترم په مهارت کې ډېر قابل نه خو علمي لحاظ سره ډېر کمزور دی خو دغه کې ناست پېښور کې نو غیر مقلدین راغلي ولته کې نو زما والد صاحب ته وایي چې تاسو به د جماعت کې ډېر لوی لوی علما یئ محققین مدققین تاسو د دې سړي د امارت ولې داسې منو عن منلی دی نو زما والد صاحب ورته وایي چې طلبا او علما دا وایي چې غټ ملا هغې چې هغه غټ کتاب پړوي او غټ ملا هغې چې هغه ته ډېر طالبان ناسي نو قرآن غټ کتاب دی هغه یې پړوي او د ټولو نه زیات طالبان هغه ته ناسي نو په مونږ کې غټ ملا هغه دی نو ځکه مونږ د هغه تابعدار شو ماشاءالله دا زما د غوږونو د اورېدو د سترګو د لیدو خبره ده عارف شیخ صاحب تنظیم کې څه عهدو باندې پاتې شوی یاره څه زمانه کې د ضلع مردان په امارت باندې پاتې شوی دی خو دا ډېره زموږ د پیدایش نه مخکې خبره ده نور هغه د عهدو مهدو داسې ډېر البته صوبایي شورا کې رکن و مرکزي شورا کې رکن او د مقننه چې مونږ کومه په علماو باندې منتخب و پای کې شیخ الله رحمه الله زما والد صاحب شیخ طلق رحمه الله نو د هغې رکن و
موږ دا اورېدو چې هغوی چې کله شهید شو وفات شو د دې علاقې خلک څه خوشحالي کړې وه مخالفینو. نو دا خو خامخا چې کله محمد عربي صلی الله علیه وسلم وفات شو نو یهودو په هغې باندې خوشحالي کړې وه او دا خو د شاه ولی الله رحمه الله قول دی که تاسو د علماء سو د یهودو نمونې لیدل غواړئ نو فانظر الی علماء سو د بیکاره مولیانو ته وګورئ. او زما خپل هم دا مزاج دی زما د والد صاحب هم دا مزاج چې سړی زموږ مخالف دی موږ پرې خوشحاله یو بدعتي چې زموږ مخالف وي موږ پرې خوشحاله یو ځکه بدعتي دا اصحاب البدع کلاب اهل النار او دا زموږ نظریه دا عقیده د قرآن او سنت موږ د چې بدعتي د پر جنت شته دی نه نو چې بدعتي زما مخالف دی نو دا په دې باندې ماله خوشحالي پکار ده. خپل والد محترم څه داسې قول نصیحت چې تاسو ته یاد دی سي؟ نو زما والد صاحب رحمه الله خو ډېر اقوال او ډېر نصیحتونه او ډېرې خبرې به د هغه داسې وي چې هغه په هغې وخت کې د لیکلو قابلې وي خو هغه وخت کې څه زمونږ ناپوهي وه څه کم عمري وه څه دې طرف ته داسې توجه هم ډېره نه وه خو البته د هغه ډېرې خبرې داسې دي چې هغه زمونږ دپاره نن مشعل راه دي او هغه دا خبره چېرې د مالدارانو د مجلس نه ځان ساتئ تملق مه کوئ د توحید د سنت خدمت به بانګې دهل کوئ بغیر د لالچ نه بغیر د دنیوي غرض نه په خپل عقیده باندې چا سره کمپرومایز مه کوئ خپل عقیده خرڅوئ مه دا د هغې یو څو خبرې وي او دا اکثر ملګرو ته پیدا کولې د هغې د شهادت نه بعد ټوله ذمهداري په تاسو تقریبا راغله. جی نو تاسو دا څنګه مینجمنټ کړو څنګه هینډل کړو دا خو ډېر ګران کار نو دا خو په دې نعمت کو د الله رب العزت زار څومره شکریا ادا کوم دا به کوئ. من آنم کې من دانم انسان په خپل ځان باندې علم حضوري دی. زه به خلکو ته ډېر غټ سړی یم یا به وړوکی سړی یم خو ماته ځان معلوم دی دا څه چې وشو د څه روان دي دا ټول د هغوی د محنتونو ثمره ده او دا د هغوی د دعاګانو د قبولتیا علامه ده او دا د هغوی د علم د قبولیت د الله په دربار کې علامه ده. کني په دې دونه لږ دور کې د دې مدرسې اداري بنیاد هغه یې ښه دی او دا زموږ خپله ذاتي ځمکه وه هغه یې ورکړې وه او په 2007 کې په دې باندې تابع کړې وه بیا انقلاب راغی هغوی پکې شهادت وشو بیا پاتې شو بیا په 2016-2017 کې ما په دې باندې کار شروع کړو او دغه مدرسه الحمدلله تاسو ولیدله چې هغه سرته ورسېدله طلبات پکې نن زموږ د مدرسې چوټي ده بیا کتابونه موږ چاپ کړل الحمدلله د هغوی شپږ جلده کې موږ خطبات عریفي چاپ کړو 2 جلده کې موږ مناهل العرفان فی اصول القرآن چاپ کړو 1 جلد کې نظم المرجان من مشکلات القرآن د مولانا عبید الله سندي رحمه الله طرز تفسیر هغه موږ چاپ کړو البرهان الجلی په حیات النبی دا موږ چاپ کړو دغه الجواهر العارفیه فی المسائل الاختلافیه دا موږ چاپ کړو د جنډي شرعي حیثیت دا موږ چاپ کړو نظم الدرر فی تناسب الصور دا موږ چاپ کړو دغه شی الحمدلله دا ټول د هغوی د وفات نه پس الله دا کار زموږ نه واغسته خو دا کمال زمانه دی دا کمال د هغوی د دعاګانو دی ما ته یې پیره چا وویل دلته ملګري راغلي ما ته وی تا د شیخ القرآن نوم ژوندی که ما نه دا خبره غلطه ده ما د شیخ صاحب په نوم باندې زه ژوندی یم ځکه دا څه ملګري که زما خیال ساتي زما لحاظ کوي ما سره تعاون کوي مرسته کوي نو الله رب العزت په دې خبره باندې حاضر دی چې دا موږ سره د هغوی د وجې نه کوي. موږ له یو ډاکټر صاحب و هغه زما والد صاحب له ګاډۍ اخیستی و نو امیر صاحب ته تپوس وکړو دا ګاډۍ دله چا واغسته نو هغه ورته شیخ القرآن راله واغسته وایي څنګه شیخ القرآن واغسته نو زما والد صاحب ورته وکړو شیخ القرآن رحمه الله موږ ته قرآن نه وی ښودلی نو موږ له چا ګاډي څه اخیستل دا خو چې موږ له دا ګاډي خلک لې د دې قرآن د وجې نه علي قرآن موږ ته شیخ القرآن ښودلی دی نو دا څه چې دي نو دا د هغوی د محنتونو ثمره ده. تاسو وروڼه بایګان څومره تاسو سره تعاون کوي؟ الحمدلله د وس دس مناسب چې څومره تعاون هغه کېږي الحمدلله. ستاسو متعلق مزید سوالات کوم قائد محترم نه د قرآن کریم نه علاوه نور کتابونه ویلي او چې کوم د مسلم دی یا د بخاري چې کومه مقدمه ده دم ته ویلي طالب علم کې بهترین ملګری څوک طالب علم کې زمونږ په دې کلي علاقه باندې بعضې ملګري دي څه په داسې علاقو باندې چې هغه پېښور کې دي څه په مردان کې دي او نږدې ملګري زمونږ تدریسي خدمات سره نو دلته کې الحمدلله د مدرسې خدمت هم کوم او سهار کې اجتماعي درس وي دا هم کوم او څه وس داسې د هغې مناسب کار کوم. تاسو په زیر نگرانۍ کې زیر اهتمامي کې مدرسه شته دا مدرسه ده الحمدلله الجامعة الطاهریه لعلوم القرآن والسنة النبویه ماشاءالله. تاسو د مدرسه د جامعه وحدت سره الحق دي الحمدلله دا ما د رب سره وعده کړې وه چې الله موږ خپل بورډ راکړه نو مدرسه به رجسټر کوم که خپل بورډ نه دی وفاق سره نه رجسټر کوم دا مې د الله سره وعده وه. هر ادارې کې کمی بیشي وي خامخا وحدت کې کمی کېدای شي ستاسو ذهن کې داسې رایج شته چې تجویز ورکوي نو داسې تجویزونه بعضې خبرې داسې چې هغه په دې میډیا باندې راوستل نه وي پکار او خبرې شته دی لکه داسې چې بعضې خبرې دي چې هغه کمی کوتاهي دي چې هغه لر شي نو بهتره خبره ده یو د هغې نه نظم و نسق برابرول پکار دي او دا چې کوم نظام دی د سندونو د لیږلو د دې د غلطو د دې اصلاح کول پکار دي دا داسې عمومي غلطۍ دي نور چې کومې خبرې دي نو بس هغې باندې مشران ډېر ملګري داسې تر اوسه پورې هغې وحدت سره الحاق نه دی کړی څه کمزور دي نو خلک وایي که ته بدنام شي چې پنجپیری شو خلک به چندنه درکوي
نو زه هم دا خبره ځکه غلطه ده چې زما پلار هم پنجپیری او زه هم پنجپیری ما دا ټول په دې علاقه کې په تحصیلي کاټلنګ کې خصوصا په دې لمردان کې عموما الحمدلله ما د پنجپیری په نوم باندې خلک پیژني موږ له هېڅ کمی نه دی راغلی نو که یو سړی دا وایي که زه د وفاق نه کټ شم نو څوک په چندان نه کې دا خام خیال دی د ادارې علاوه چې تاسو دلته درس کوئ نور ځینو کې تاسو ماهانه هفتواري درسونه شته نه داسې ماهانه هفتواري درسونه نشته دی مخکې و دغه جومات کې به موږ درس مرس کوو چې هوکړه ما راوړو چې هغه مې کشر ورته والی شاګردان خو هم ډېر دي داسې خاص شاګرد تاسو یادوئ الحمدلله په دې علاقه کې زموږ شاګردان دي څه کړي 2-3 کسان په دارالقرآن پنجپیر کې دوره حدیث هم کوي اختتامي کال دی الحمدلله دا خو معلومه ده چې تاسو والد محترم پنجپیری تاسو هم پنجپیری بس مونږ خو بیا هم تاسو لکه یادګاني کې باضابطه تور تنظیمي خدمت کول شروع کړي مونږ خو د تنظیمي خدمات د والد صاحب د دور نه مو چې کله هغه وفات شو بیا د جرالمه نو دلته کې د حلقه کاټلنګ امارت زما سره دی او تقریبا 10-12 کالو شو چې الحمدلله دا غي امیر یم مرکز سره تاسو ربط تعاون څنګه دی مرکز خو زموږ مرکز دی او مرکز مثال خو د مور او د پلاری او مرکز سره ربط او تعلق سړی چې څومره ګریډ ته نږدې وي دومره دغه بجلی مضبوط ته څومره سړی مرکز ته نږدې دومره به تاسو کاټلنګ امیر یې شوراګانو کې بھرپور حصہ لري الحمدلله دلته کې ملګری کار نه تاسو مطمئن ډیر الحمدلله دلته په دې علاقه باندې کم کار کیږي کم زمونږ په نگرانۍ کې کم پروګرامونه وشو او کم انتظامات دلته کې وشو کم جلسې وشو نو الحمدلله هغه مخکې وشو د قائد محترم او د امیر ضلع مردان دغه کارکړنې تاسو مطمئن دي د قائد محترم په کارکردګۍ باندې خو سوال هم نه پیدا کیږي ځکه چې دا خو ګیره په دې کې سپینه شوله او سن 87 نه په دې خو باندې 85 زما پیدایش ته او 87 دغه امارت ته ماشاءالله او د امیر سے محترم ضلع مردان الحمدلله دا غینم خدمت پېنو کارول سره د کاټلنګ د امارت نه مخکې تاسو سعودي ملو شي دي د کې د نوجوانانو ته سنت لازم اعلان و کاټلنګ ماشاءالله جماعتي رکن سره چې ملاقات کوئ تاسو څه کول اول د تاسو دا کو چې کار څنګه روان دي په علاقه باندې تیرو کو زموږ سره د لوبه هغه چې په تاکال تیرې کې نو پر باب سلام کې چې په علاقه تیرو کې عمرګری نو خامخا کې ورتل نو شو ټلیفون باندې تاسو کو تاسو د کاټلنګ امیر نو خامخا داسې حالات براغلي مشکلات به ځکه ټول علاقه ده نو تاسو څنګه منیج کوئ لکه چې هر مګری د ځان رسوي الحمدلله الله رب العزت چې سړی باندې څومره بوج دا ولینو هغه طاقت هغه ته ورکړي نو د ټولو مرګرو له الحمدلله کاغه حکومتي معاملات راغلي ډېر مرګري د سره راغلي چې هغه پولیسو چوت کړی دي یا حکومت خوختي دي موږ الحمدلله دا غي د لپاره منډه تړلاواله د خدمتونو هم کړی دي الحمدلله بیا به هم کو وحده یو کني خدا زمون کار دی ان شاء الله ماشاءالله تصنیف شته تاسو زما تصنیفات په خپل باندې نشته تاسو رائے څه کېدی شي چې د قران کریم ترویج ترهیش بهترین طریقې سره وشي څه زرای کېدی شي نو موږ لکه چې کوم انقلاب قران زمون میشن دی د شیخ القرآن رحمه الله د دور نه نو چې په کوم طرز باندې دا روان دی نو دا ډېر ښه طرز دی خو کوشش دی او دی کې چې څومره سرګرمۍ مرګري وساتي نو بهتره به خبر به ځکه قرآن دا به حاکم اعلی وي او قرآن چې دی چې دا تر کومې پورې دی قانون نه دی مونته قرآن از قانون نه دی راغلی نو ملک ترقی نشي کولی نوجوانان تاسو ماشاءالله خپل نوجوان یې اکثر نوجوان ذهنو کې د شکوک و شبهات لري جماعت باره کې پالیسو باره کې قائدین باره کې کمزور مونته خبره کوي تاسو به امیر کاټلنګ تاسو سوچ څنګه دی زموږ سوچ خدا دی چې بعضې کمزورۍ داسې وي چې هغه ذات د کور کمزوري وي هغه سړی بهر نه بیانوي نو د جماعتي چې کومې کمزورۍ دي دا په فیسبوک باندې یا په سوشل میډیا باندې بیانول نه دي پکار البته یو داسې مرګري دی چې هغه ذمہ دار مرګري وي عہدهدار مرګري وي هغه د سړی بیان کړي هغه د مخکې ورسوي نو مخکې به عمل کول د مرګرو کار دی خو دغه سی په دې انداز باندې کار کول پکاري بعضی ملګری دغه سستی کې جماعتي خدمت کې قرآن خدمت کې بلکې څه تنبیه ورکړي نو پکار دی چې سستیونه کې ځکه زموږ رزق د قرآن د وجې نه دی الله موږ له رزق د قرآن د وجې نه راکوي عزت د قرآن د وجې نه دی خلک خیال د قرآن د وجې نه ساتي نو چې عزت د قرآن د وجې نه دی اسحاق د قرآن د وجې نه چې موږ د قرآن خدمت نه کوو دا خو بیا بېایماني ده جماعت د طرف نه یا مرکز طرف نه داسې کار تاسو ته ولا شي دی چې دا کار وکړي نه تر اوسه پورې داسې کار نه دی ولا شی چې کم کار ولا شي ان شاء الله تابعداري ورته تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو څه رائے ده چې اشاعت التوحید سره بنیاد ولې ضروري اشاعت التوحید بنیاد خو ځکه چې کم ضروري دی او د څه دپاره و د هغې خو موږ د دې نوم نه اخذ کولی شو اشاعت التوحید والسنه ډېرو خلکو کارونه کول خو د هغوی یو میشن و که صفای صحابه دي د هغوی صحابو دفاع ده که مثلا تبلیغي جماعت دی د هغوی فضایل دي یا مثلا سیاسي مذهبي جماعتونه دي هغوی یو لین دی چې جهادي تنظیمونه دي هغوی یو لان خو الحمدلله اشاعت التوحید والسنت داسې یو تنظیم دی چې ټول څه چې دي هغه په دې جماعت کې موجود دي ماشاءالله دې وخت د جماعت ډېر علما درسونه کوي تاسو په خیال کې چا درس ډېر بهتر دی چې استفاده ترې کېږي یاره داسې خو به مونږ وایو ترجیح به مرجح به راشي بهرحال هر یو عالم چې دی هغه په خپل ځای باندې قابل قدر دی او زما خپله رایې دا ده که یو سړی دا وایي چې زه د پنجپیری جوړ شو زما د مرکز سره ربط
نو 2-3 کاله خامخا مرکز کې تېرول پکار دي. تاسو په خپل استاد یې قرآن درس کوئ کتابونه پڑھاوئ ستاسو په نظر کې بهترین طالب علم کم کېدی شي؟ بهترین طالب العلم هغه دی چې څومره هغه کې ادب زیات وي د استاد د مدرسې د کتاب هغه کې للهیت تقوا پکې اخلاص پکې. تاسو عقیدی مخالف ملاو شي تاسو برتاو څنګه غوښتل؟ د عقیدې دوه قسمه مخالفین دي. یو داسې د عقیدې مخالف دی چې هغه بغضي عنادي دی. یو د عقیدې هغه مخالف چې هغه تعنت پاغي کې نه عناد پاغي کې نه خو هغه غلط ګایډ شوی وي. نو چې دا کم بغضي عنادي دی نو جزاء سیئه سیئه بمثلها. اځ کم داسې عوام خلک دي نو هغوی سره زموږ رویه الحمدلله ډېره ښه ده. تاسو نوجوانان یې منظم تاسو ته ملاو شي امارت نو ډېر خلک خو داسې دغه د خبرې ستاسو متعلق چې یار څه قامقل غونډه کېدی یا داسې نه پوهېږي بل نه پکار دی داسې کس چې خپل مرګ تاسو ته خلاف خبرې کوي تاسو څنګه د هغوی هغه شاعر ووي خوله یې ورنه چې برغول یې ورله جوړ کړم په خولو ګڼو د غیبت کې غلی خیمه. او دا په مولیانو کې یو مصیبت دا ده چې یو مولا مخې ته کېږي لږ غونته نو بل مولا د هغه خپې وایي هغه پخوا وایي شیطان وایي بوجې موجې بار کړي وي او سړی ورسره مې چې داسې وي چې دا ضد دی بغض دی عناد دی حسد دی دښمني ده تربګني ده وایي چې داسې کوي چې دا خرڅوم وایي دا څوک کوي چې دا مولیان طالبان ورته هغه پخوا به زما والي صاحب د الله وبخښي هغه به طالبانو وایي چې اتفق العلماء ولا الا يتفقوا. د علماء په هیڅ شي اتفاق نه دی خو په دې اتفاق راغلی چې موږ به متفق کېږو. په کوم خبره ډېر غوسه راځي؟ یاره خبره باندې چې پتی چې یو سړی ته یو خبر وکړي پتا کې نه د مکتبینو څوک کتاب پټي تاسو غلو نیسئ څه ورسره کوئ؟ نو زما والي صاحب د الله وبخښي هغه به دوه قسمه کمقل مولیان دي. یو کمقل مولا هغه دی چې بل له کتاب ورکوي او بل کمقل مولا هغه دی چې کتاب ولې واپس بیا ورکوي. نو په دې کتاب باندې زما والي صاحب ډېر زیات خفه کېدو نو په کتاب باندې زه ډېر زیات خفه کېږم. ماشاءالله کوم کوم ملکونو سفر کړی؟ یاره صرف سعودي ته تللی په 2020 کې. زری معاش تاسو سره الحمدلله خپل دغه کتابونه چې کوم د والد صاحب دي دغه چاپ کوم او نور هغه د والد صاحب په منصب باندې چونکې ناست یم نو چې کوم مرګرو به دغه سره تعاون کوو تقریبا هغه تعاون الحمدلله تاسو کتاب چاپ کوئ لکه څنګه زری معاش کې وخول نو دا نن سبا پی ډي اف زمانه د خلک دا کینده خو تاسو ته فیدن درکې د نقصان دی. پی ډي اف باندې څه سره پی ډي اف دا د چې پی ډي اف عام کول پکاري دغه چې کوم د کتاب شوقي دی کتاب علي زمون کتابونه دي یو کتاب موږ لس پیری چاپ کړی دی 12 پیری په کې الحمدلله موږ کتاب چاپ کړی دی او بعضی کتابونه داسې دي چې هغه یو پیر چاپ کې به نه خرڅېږي. اصل مسله دا وه خلک نن سبا کتاب ته نه ګوري نوم ته ګوري او نوم زما د والي صاحب الحمدلله په خپل جماعت کې کشرانو مشرانو ټول منلی دی الحمدلله. شکر څوک تحفه درکړي خو هم نیسو سره کوي نو چې تحفه خو چې ما ته په سرو زرو قبول دی خاورې ری کې د جانان د لاسه میوه کوم میوه زیات خوښوئ؟ میوه کې زما والي صاحب د الله وبخښي دغه به عام ډېر خوښ و زما هم دغه مزاج ماشاءالله. په عام کې څه خوښوئ؟ ته عام کې مې غوښه ډېره خوښوي. رنګونو کې کم رنګ خوښ دی؟ رنګونو کې سپین رنګ. کم ملکونه ډېر کم ملک خوښ دی؟ سعودي مې خوښ دی. په څه وجه؟ بس دا دی چې بهترین ځایونه دي پکې بهترین شخصیات دي پکې بهترین ښارونه. پاکستان بارک سایز پاکستان خو د اسلام قلعه ده او پاکستان د مسلمانانو پناهګاه ده خو کاش چې پاکستان هغه سی وي څنګه چې د پاکستان بنیاد ایښودل شي. دا ملک جمهوري ملک دی که خلک راجمع شي تاسو ته چې زموږ وزیر اعظم شه نو تاسو څه کوئ دا ورته قبلوئ؟ نو که په دې طریقه چې دا کومه طریقه باندې ده نو په دې خو یې نه قبلوم. تاسو خپل سوچ شاعر وایي وشال زربخ و مبارک تمہیں دولتمند ہو ہمیں کمبل میں دوشالے کا مزہ آتا ہے. زموږ د ملک دا کم حالت روان دي دا به سمیږي څنګه بل دا به سمیږي ځکه اله چې کله قانون د قرآن شي او نظام د اسلام شي. تاسو ټول عمر پنځپیره کې تیر شو دي کې نشیب فراز راغلي دي جنگ جګړه مناظرې تاڼه تحصیل شوي دي بالکل ډیر شوي دي. تاسو خاص واقع چې تاسو یادول غواړئ؟ خاص واقع دا چې دلته څه کسان راغلي مناظرې له دې مدرسې ته راغلي په دې رفع الایدي فی الدعاء عند التعزیه باندې او ما ورته ومې چې ګوره مه راځئ او لکه ما دا نه ګڼل چې دوی به راشي هغوی ډېر زورور اشرانو نو بس دلته کې مونږ ښه په ایمانداري وول او بیا پکې تاڼه تحصیل هم راغی الحمدلله بس هغه چې ورک شي دي بیا ورک دي. اخر کې تاسو جماعتي احباب دپاره څه پیغام ورکوئ؟ جماعتي احبابو دپاره خو زمونږ دا پیغام دی چې اشاعت التوحید سنت مزې کلک مضبوطونه شي دا د فتنو دور دی. په دې دور کې د اشاعت مشن دا د انبیاو مشن دی او د کامیابي او د خلاصي لاره ده. کمې کوتاهۍ کېدلی شي او دویم د اشاعت دپاره علماو دپاره د عوامو خواصو دپاره زما پیغام دا دی چې د مرکز سره خپل ربط او تعلق هغه مضبوط وساتي او د فتنو نه چې ځان بچ کړي نو په قرآن باندې ځان بچ کړي. عزتمندو کتونکو امیر اشاعت التوحید سنت کاټلنګ او مدیر مدرسه جامعه طاهریه حضرت علامه مولانا محمد طاهر د هغې د خبرې یقینا ځوانه لږ دي او ډېرې خبرې موږ داسې وي چې لکه موږ ته نه وه پته. څه خبرې ما د دې برادر محترم رشید صاحب نه موږ سعودي کې اورېدي وو او هغې نه کې ما څه لیکل اخیستي وو
خو ډېر سوالات داسې وو چې هغه زما په ذهن کې نه و. دلته چې پاکستان ته موږ رالو نو هغه ملګرو سره زموږ تعلق دی، هغه تعلقات په وجه هغه سوالات مخې ته رالل. نو ما موقع غنیمت دا وګڼل چې دا هم د هغې فرزند ارجمند دی او زیات نږدې دی ورته، نو د هغه سوالات جوابات موږ له راکړو. اوس هم ډېر سوالات به داسې وي چې ستاسو ذهنونو کې وي، خو بهرحال زما ذهن کې نشته، نو که ستاسو ذهن کې هغه موږ ته شیر کړي انشاءالله بل موقع کې موږ دونه هغې تپوس وکړو. زه د شکریه ادا کوم، د دې مننه کوم. مولوي صاحب ستاسو ډېره شکریه. تاسو هم شکریه ادا کوو چې تاسو وخت وباسئ الله جزا خیر او دا تاسو چې کوم کار شروع کړی دی نو یقینا دا یو بهترین کار ده چې د اسلافو تاریخ هېرول نه پکار. الله جزا خیر او کوم چې د خپل اسلافو تاریخ هېر کړی د مشرانو هغه د صفحې هستۍ نه میټاو شوي دي. دا تاسو په دې زه ډېر تایید کوم او ډېر اپریشیټ کوم. جزاک الله خیر. بارک الله فیک.